प्रोग्राम روغ صحت سره یو ځل بیا هرکلی زم اسما او تاسو چې بدی ټایم زموږه پروګرام ګوري یقینا تاسو به بالکل ټیک ټاک وي خیریت سره به وي او زما ډېرې داسې خویندې دي چې هغه یې سپیشلی زموږه پروګرام ډېر خوښوي په دې چې هغوی ته څه نه څه فایده پکې رسي او تاسو یقین وکئ چې زه چې کله دا پروګرام زما ختم شي زه لاړه شم زما په خپله دومره پیژندګوی دي چې هغوی هر څوک ماته څه نه څه وایي چې دا تاسو ډاکټر صاحب نه تپوس وکئ بعض ټایم زه وایم خدیشي له به هم تپوس کوم ما چې ډاکټر صاحب وایي دا پوره خاندان چېرته نه ټول بیماران راسي خو بهرحال داسې ډېر زما لکه صرف خپل خاندان کې نه بلکې پیژندګوی چې کم دي زمونږ او یا بیا زما ملاوېدونه ولا چې کم داسې زمونږ ملګري دي هغوی هم لکه وایي چې تا به تاسو هغوی ته لغونې اساني هم شي چې زه د دې په تھرو باندې به مونږ ته پته ولګي میډیسن نو مونږ به استعمالېدن شروع کړو او بیا به انشاءالله چېرته کلینیک ته وزټ وکړو خو دې ثواب چې کم دی هغه سیده ډاکټر صاحب لذي د هغه وجه دا ده په دې چې ظاهر د یو انسان هغه نه روغ شي هغه ته صحت ملاو شي نو هغه زړه نه دعا وځي او هغه دعاګانې چې کومې دي هغه ټولې ډاکټر حسیب علي خانزاده ته رسیږي او تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام کې موږ سره ډاکټر صاحب وي او هغه تاسو ته دومره ښې مشورې ښیي ستاسو هیلت حساب سره او ستاسو بیماریانې هغو بیماریانو نه به ځان څنګه بچ کوئ د هغه پراپر طریقه هم تاسو ته ښیي چې دې طریقې سره که تاسو خپل لایف کې چلیږئ خپل ژوند کې چلیږئ نو تاسو به ډېرې سره بیماریانو نه چې کوم دی هغه به تاسو بچ وئ نو موږ سره ډاکټر حسیب علي خانزاده دی او تاسو زموږ ته لایف کال هم کولی شي خو چې یو ځلې لغونې زموږ رابطه سټارټ شي په خپله کې چې زه کم یو پروګرام دی زموږ پروګرام کې چې کم یو ټاپک دی هغه باندې زموږ ډسکشن شروع شي هغه نه پس که تاسو څه هغه په متعلق تپوس کول غواړئ نو هغه هم تاسو موږ سره بیا رابطه کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو اسما خان الحمدلله بالکل ټیک ټاک تاسو ښه شکر الحمدلله طبیعت ښه دی ستاسو شکر د جی شکر تاسو ته د ډېرې خلکو دعاګانې تاسو سره سره دي پته بس الله دې ټولو مریضانو له شفا ورکړي جی چې څوک هم بیمار دي الله دې ول شفا ورکړي الله دې ول صحت ورکړي آمین آمین ډاکټر صاحب اوس لکه هر یو ژوند کې څه نه څه مسله وي څه نه څه بیماري ورسره چلیږي چاته د سر درد دی چاته د پټو مسله چې کومه ده هغه ډېره زیاته ده زمونږ سپیشلی دلته کې که تاسو د پاکستان خبره وکړئ کیدای شي تاسو خیر ډاکټر یې نو تاسو ته به زیاته آیډیا وي مونږ خو جنرل پته لګي مونږ ته یو بل نه نو هغه نه زه وایم زمونږ سپیشلی زمونږ چې څومره دلته جنکیانې دي ښځې دي ماشومان دي دوی ته د وایټامنز ډېر زیات پرابلم وي هغه وایټامن ډي دی که وایټامن سی دی او څه نه څه هغوی سره د دې او په دې چې د دې وجې نه د هغوی هډوکو کې درد وي او ډېر زیات تکلیف چې کم دی هغه یې برداشت کوي نو هسې به دې باندې لغونې تاسو ماته څه آیډیا راکوئ یا څه خبره به وکئ چې هغوی ته هغه نه فایده مو رسي او څه میډیسن هم ورته که تاسو ریکمنډ کوئ ټیک شو جی د نیوټرینټس ډیفیشنسي بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې ډیره تیزی سره روانه ده چا کې د کیلشیم کمی دی چا کې د ویټامینز کمی دی د کشن نو خبره ټوله د ډایټ ده که نه جی ډایټ چې کوم دی نو زمونږ ښه نه دی پیسې څوک څکي نن سبا پخوا به کو یاد شي مونږ ته به مور او مونږ ته به مور ګیلاس د پیو ایښی و چې ویشا به دا به سکي نو هله به اوده کېږي اوس نن سبا پیسې څوک څکي سبزیانې څوک په شوق نه خوري هګۍ څوک نه خوري هګۍ د باره کې یو کنسپټ جوړ شوی دی چې دا فارمې دي نو دا ښې نه دي او دی کې دا دی کې هغه نو هګۍ څوک نه خوري هګۍ کې ډېر ضروري نیوټرینټس دي چې هغه وجود ته ضرورت دي نو په کور کې چې کوم دی نو یو نیم کسي هغه هګۍ خوري ناشته کې ډېر کسان چې نه خوري دغه شان د پیو استعمال نشته دغه شان فش چې کوم دی نو داسې کورونه دي چې هغې کې کلونو کلونو پورې فش نه خوړلی کېږي حالانکې دومره مزیدار لګي فش چې کوم دی لکه فش چې کوم دی نو نیوټرینټس نه ریچ دی اومیګا 3 پکې شته ویټامین ای پکې شته ډېر زیات ریچ دی د نیوټرینټس نه د فش استعمال زمونږ کورونو کې نشته دی حالانکې فش چې کوم دی نو که تاسو نن مارکیټ کې وګورئ نو د غوښې نه ارزان دی د دالونو نه فش ارزان شوی دی په 2-2.5 روپۍ ښکلی کیلو فش میلاویږي خو استعمال نشته او د هغه دومره فواید دي فواید نه وایي که نه چې بھرپور دی او ښځو دپاره وایي هسې هم ډېر ښه وي ډاکټر صاحب د واقعي دا خبره ده ښځو نه چې سړو دپاره هر چا دپاره چې کوم دی نو د فش انټیک ډېر ضروري پکار دی او بیا هر قسم سبزیانې خوړه پکار دي د پیو استعمال پکار دی
دغه شان چې هر یو شیز مونږ هر یو خوراک لږ لږ مقدار کې په خپل روټین کې شامل کړو، خپل ډایټ کې شامل کړو، نو د هغې نه چې کوم دی نو زمونږ خپل نیوټرینټس ټول پوره کېږي او بیا مونږ ته د ویټامنز دوايانو او د دې ضرورت مونږ ته نه وي. بالکل جی د ډاکټر صاحب خبره تاسو واردله چې خپل ډایټ پلان چې کوم دی هغه تاسو سټل کړئ چې هغه یو ځرې بالکل برابر شي او ښه خوراک تاسو کوئ نو انشاءالله تاسو ته به د دوايانو ضرورت نه وي. تاسو به اندې خپل فوډ انټیک سره چې کوم یې هغه به تاسو بالکل ټیک وي. تاسو مونږ ته کال کولی شئ جی 05141022249. نو تاسو په دې نمبر مونږ ته کال کولی شئ او د خپل بیماریانو په متعلق که څه تپوس کول غواړئ هغه تاسو ډاکټر صاحب نه کولی شئ. ډاکټر صاحب اوس به لږ شانتې په ګردو باندې خبره وکړو. په دې چې کډنیز پرابلم چې کوم دی هغه یو هر یو کس له تقریبا موجود دی، ډېر زیات شوی دی، ډېر زیات پیشنټ دي. د دې اصل وجوهات څه دي؟ د ګردو مطلب انسان جسم کې داسې څه خاص هغه دی چې کردار د دې څه دی او دا ولې دا تکلیف هر یو کس ته کیږي؟ ګورې جی ګردې چې کوم دي نو کډنیز دا زموږ د وجود فلټر دی، ټیک شو، دا فلټریشن کوي زموږ د وجود نه ویسٹ پروډکټ چې کوم دی نو دا د یورین په ذریعه باندې وباسي. نو ګردې یو ډېر اهم کردار لري زموږ په وجود کې. بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ګردې زموږ د الکترولایټس بیلنس هم برقرار ساتي، ټیک شو. که وجود کې پوټاشیم زیات شي نو دلته ورته ګردې سوډیم هم برابر کړي، یا که سوډیم زیات شي نو ګردې ورته پوټاشیم هم برابر کړي. الکترولایټس چې کوم دي نو هغه په بیلنس کې ساتي. چې الکترولایټس په بیلنس کې نو وجود کې ډېرې بیمارۍ چې کوم دی نو نه راځي. او بیا که موږ د ګردو د مسلو خبره وکړو نو د ګردو د بیمارو زیات ذمہوار چې کوم دي نو هغه میډیسنز دي. د میډیسنز استعمال څومره په کثرت سره شروع شوی دی، هر یو کور کې پیراسټامول داسې خوړل کېږي لکه یو چاکلیټ، لکه ته به وایې کو دا لکه چاکلیټ دی که نه، چاکلیټ دی یا څه ټافي ده که نه. نو د دوايانو استعمال هغې د وجې ګردې خرابې دي. بیا د انټي بایوټکس د وجې چې کوم دی نو ګردې د خلکو خرابې دي. بیا د اوبو چې کوم دی نو موږ د اوبو د صفایي خیال هم نه ساتو. څنګه چې موږ تیر پروګرام کې خبره کړې وه چې اوبه یا شول پکار دي، ډېر ډیټیل سره تاسو هغه ټول ایکسپلین کړی و. بالکل. نو د اوبو یا دغه شانتې موږ د پروټین زیات انټیک د وجې د زیاته غوښه خوړلو د وجې ګردو ته ډیمیج رسي. د کشان بلا شیزونه دي چې هغې د وجې ګردې خرابېږي. صحیح ده. نو ډاکټر صاحب د دې کې چې دا کاڼې چې پکې وشي دا لکه خوراک نه کېږي، اوبو نه کېږي، یا بیا کم وجې نه دا کاڼې د هر یو کس له ګردو کې کېږي؟ د ګردو یو خو کاڼې مختلف قسمونه دي، ټیک شو. د ګردو د کاڼې کېدو هم بلا وجوهات دي، یعنی د ډیهایډریشن د وجې، د اوبو د کمی د وجې کاڼې کېږي. که موږ کمې اوبه څکو نو ګرده کې کاڼې جوړېږي. او که موږ سواد طرف واخلو، کمې اوبه څښنې سره هم کاڼې جوړ شي؟ بالکل جوړېږي. چې اوبه څوک زیاتې نه څکي نو خامخا کاڼې جوړېږي. او که موږ وګورو فرض کا د سواد مثال موږ واخلو یا د ګلګت او د چترال د دې سایډونو موږ مثال واخلو، د دغه ځای علاقو د خلکو ګردو کې چې کوم دی نو کاڼي هر یو دویم دریم کس په ګردو کې کاڼي. د هغې وجه څه ده تاسو ته پته ده؟ هلته کې د چینو اوبه دي. د چینو اوبو کې ډېر زیات منرلز وي، ټیک شو. نو دغه منرلز ډېر زیات کېدو د وجې هم چې کوم دی نو د هغې نه ګرده کې کاڼي جوړېږي. چې منرل زیات شي په اوبو کې نو هغه هم بیا ګرده کې ځي ډیپازټ کېږي او د هغې نه چې کوم دی نو کاڼي جوړ شي. دغه شان د پیراتایرایډ هارمون د وجې هم چې کوم دی نو ګرده کې کاڼي جوړېږي. بعض اوقات فیملی هیسټري هم وي، خانداني مسله هم را روانه وي، د هغې د وجې هم کاڼي جوړېږي. مطلب که فیملی کې ستاسو چا وي نو هغه به داسې کېدلی شي چې بل کس لم کېږي؟ داسې کېدلی شي. 50% چانس وي چې هغه هیریډیټي کې مخکې فالو شي. یعنی که د چا والدین ته ګرده کې کاڼي کېدو، ریاکر کېدو، بیا ورته کاڼي کېدو، نو د دې 50% چانس شته چې د هغې اولاد کې هم چې کوم دی نو کاڼي کېدی شي ګردو کې. بیا تاسو ته پته ده جي یو 10% اوبیس چې کوم خلک دي، یعنی چې چا وزن زیات دی، هغې کې هم 10% چانس وي چې هغې ګردو کې هم کاڼي جوړېږي. دغه شان د دې نه علاوه مختلف بلا وجوهات دي چې د هغې د وجې ګردو کې کاڼي جوړېږي. صحیح ده ډاکټر صاحب. موږ سره شوی دی یو وړې شانتې دمې ټایم جي. اخلو یو وړه شانتې دمه، دمې نه پس راځم.
जी یو ځل بیا هرکلی پروګرام روغ صحت کې او زه یم اسما ما سره د ډاکټر حسیب علي خانزاده او مونږ خبره کوله د ګردو په بیماریانو حوالې سره نو دا خبرې ډېرې ضروري دي تاسو واورئ په دې چې ډېر به داسې کسان دې ټایم ناست وي او ټي وي به ګوري او هغوی به د ګردو حوالې سره که هغوی کیدای شي هغه کې څوک نه څوک مبتلا وي خپل دې بیماري کې نو د هغه دا خبرې اورېدن ضروري دي هغه لپاره ښه ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې اوبه زیات اسکنې سره هم پتري کیدلی شي لکه ډېر کم اسکنې سره او جی او چې کوم اوبو کې ډېر زیات منرل لکه هلته د تاسو چې کومه خبره کوله د چینو اوبه شو نو دې وجې نه هم کاڼې کیدلی شي او غټوالي وجې نه هم کیدلی شي چې انسان ډېر زیات غټ وي هغه کې هم 10% چانس وي که نه بالکل چې هغه کې هم تاسو ته کاڼې او چې څوک کیدلی شي غوښه زیاته خوري نو هغې کې د یوریک ایسډ کاڼې زیات کېږي هغه هم تکلیف دی په دې چې دا هر یو قسم چې کومه بیماري ده که نه دا تکلیف دی دا په دې چې ګردو تکلیف ډېر بد وي ښه ډاکټر صاحب دا چې کوم قسم کاڼې وشي دې سره ستاسو ګردې فیل کیدلی هم شي بالکل فیل کیدی شي هغه څنګه هغه داسې کیدی شي که نه چې کله ګرده کې کاڼې وشي او اوبسټرکشن جوړ کړي یعنی ګردې نه هغه کاڼې را روان شو د ګردې نه بلیډر ته چې کوم دی نو یو لاین راغلی دی هغې ته موږ یوریټر وایو ټیک شو دا یو پایپ لاین دی پوره چې کله د ګردې هغه کاڼې د یوریټر کې راشي ونښلي نو ګرده بلاک شي بیا چې موږ الټراساونډ وکړو الټراساونډ کې وګورو نو ګرده کې هایډرونیپروسس یعنی ګرده کې پړسوب راغلی سوجن راغلی نو که دغه سوجن په وخت باندې ختم نه کړي شي دغه کاڼې د دې کاڼې علاج نه کړي شي دا خارج نه کړي شي د هغې په نتیجه کې ډیفینټلی ګرده فیل کیدی شي ځکه چې ګرده چې کم یورین بهر وباسي کوم واړه بول بهر وباسي هغې ته خو لاره بنده ده هغې په منځ کې خو کاڼې راغلی دی نو چې کله دغه د ګردې دا کاڼې بندش پیدا کړي او میتیاز یې خارج کیږي نه بلکې هغه بیک فلو کوي هغه ظاهره یورین ځي نه واپس راشي نو بیا خو د هغې په نتیجه کې کرټینین زیات شي یوریا زیاته شي اکا ویسٹ پروډکټ چې کم بهر وتل پکار دي هغه واپس لاړ شي د وینې حصه جوړه شي نو ظاهر دی هغه یو نقصان دی خبره خو نو د هغې په نتیجه کې چې کم دی نو کډني فیلیر ته ځي انسان بالکل نو 30% چانس وي چې چا کې کاڼې کېږي 30% چانس وي چې هغه ګردې فیل شي صحیح نو دا هم واقعي یو ډېر تکلیف دی مرحله وي چې چا سره دا پرابلم وشي نو ډاکټر صاحب هومیوپیتي کې د دې څه ښه علاج شته لکه پراپر علاج چې تاسو ورته ووایئ چې واقعي دې سره به بالکل مونږ ټیک شو او مونږ به لکه مخکې دا بیماري به نوره مخکې بله نه ځي بالکل هومیوپیتیک کې خو د دې کامیاب علاج دی نن خو ټوله دنیا خبر ده چې د ګردو د کاڼو علاج په هومیوپیتیک کې دی په ایلوپیتیک کې خو د ګردو د کاڼي علاج نشته په انګریزي علاج کې د ګردو د کاڼي هیڅ علاج نشته هغې سره یو واحد علاج دی چې هغې به اپریشن کړي یا به هغې لیزر په ذریعه باندې لیتروټریپسي چې ورته وایي لیزر په ذریعه هغه به کوي نو که لیتروټریپسي وکړي د هغې نه بعد هم هغه کاڼې موجود وي هغه کاڼې کرش شي وړوکي شي خو هغه کاڼې بیا هم موجود وي نو د هغه اوځي نه هغه سره هم پراپر نه که نه د ګردو د کاڼو واحد علاج په هومیوپیتیک کې دی او ډېر کامیاب علاج دی نن سبا خو د یورالوجي ډپارټمنټس نه باقاعده ډاکټران چې کوم دی نو خپل د ګردو مریضان هومیوپیتیک ډاکټرانو ته ریفر کوي نو هومیوپیتیک کې ډېر کامیاب علاج دی د ګردو د کاڼو دا خو یو ښه خبره ده چې هومیوپیتیک کې د دې علاج موجود دی او که څوک په دې تکلیف کې دي نو زه وایم چېرته نږدې تاسو پورې ښه هومیوپیتیک وي نو تاسو هلته تللی شئ چې تاسو وزټ وکړئ هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی چېرته نه څوک خبرې کوي جی زه ثوابین اویس خبرې کوم جی جی بھائی جی ما ډاکټر صاحب نه تپوس کو جی جی ها جی ډاکټر صاحب زما د سحر چې زه پاسم جی او چې اوس کوم چېرې باندې ډېرې زیاته بوجي او پرې مزو باندې بیا ورسره بوجي جی چې څه وڅکې چای وڅکي چې سحر ناشته وکړم مثال انډه وخورم یا داسې نور څه نو بیا زما په دې مزغو بیا بوجي داسې 10-15 منټ بعد ټیک شو زه ته یو دوايي ښیم نو دا استعمال که دا بالکل به ټیک شي صحیح ده انشاءالله جی انشاءالله ښه جي ښه او بل ډاکټر صاحب ما د مورکۍ مې راپرېوتې وه نو هغې له دا ډرېډ ګولۍ چې کوم دی لیکلی وی ډاکټر جی نو هغې چې نن ګولۍ واچوله نو هغې سره هغې ولټۍ شروع کړه جي نن ټوله ورځ هغې ولټۍ کولې ښه جي ښه نو دې دپاره سره تاسو راته څه ووایي جي ټیک شو جی لومبې خو به تاسو ته دوایي وښیو بیا به د هغې باره کې هم خبره وکړو صحیح شو ډېره مننه دی ښه
دی وی کنه چې سحر ناشته وکم چې اوس کوم نو الټه راځي ټیک شو نو زمونږ یو دوايي د هومیوپیتیک تو جانو مې ده تو جا دوايي کې باقاعده لیکلي دي دا کوم خبره چې دی وکړه هغه په تو جا دوايي کې باقاعده لیکلي دي نو تو جا د ټیپیکل دوايي ده تو جا به 30 طاقت کې راوالي 30 طاقت کې 15 کترې بخوري او هفته چې استعمال کی نو د دې دا تکلیف به مکمل طور باندې ختم شي بل دی د مور خبره وکړه چې هغه څه دوايي راغسته ده او هغه دوايي چې هغه وخوري نو الټه وته کیږي نو بعض اوقات خو یو دوايي په انسان باندې بد راشي کنه سوټ نه کوي کنه او سوټ نه کوي وجود کې چې کوم نو ریاکشن وکي نو دا په نتیجه کې الټه راځي نوزي راځي نو دی له فوري تور باندې خپل ډاکټر سره رابطه پکار ده چې چا وته دا دوايان لیکلي دي هغه سره کنسلټیشن پکار ده چې وته وی چې به د دوايي سره فرق نه راځي بلکې د سره نور نقصان کیږي هغه ډاکټر چې کوم نو هغه بدله خو مشوره ورکي یا به ته دوايي بدله کیږي صحیح بالکل جی تاسو یو ضرور خپل چې کوم یو ډاکټر نه تاسو میډیسن اخستي د خپل والده لپاره نو تاسو هغه سره واپس کانټیکټ وکړئ چې تاسو ته پته ولګيږي او زه وایم که بیا هغه نه پس هغه میډیسن ولا سوټ نه کوي نو تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ د یې په اسلام آباد کې هم کینی سلور ورځې پیر منګل بدھ جمعرات نو تاسو په دې ورځو کې تاسو دلته کې هم رابطه کولی شئ دې نه علاوه سوات کې او بیا دین علاوه چې چې اسماعیلیه ثوابی کې هم ډاکټر صاحب کینی نو تاسو لکه بیا سبا ته ان شاء الله ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه په سوات کې وي او ان شاء الله جی ان شاء الله جی نو هغه کې هم که تاسو بیا الته رابطه او دې ثوابه وو دې ثوابه نو تاسو ثوابه ته بیا خو څه مسله نشته الته ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه جمعې په ورځ کینی نو تاسو جمعې په ورځ سهار 9 بجې نه واخلئ مازدیګر 15 بجې پرې د ډاکټر صاحب ټایم وي نو تاسو آرام سره زما ماخ ټایم کې وزټ کولی شئ بالکل جی موسٹ ویلکم او جی ښه ډاکټر صاحب ګردو په لبه واپس خپل ټاپک ته راشو لکه هومیوپیتیک کې د دې ښه کامیاب علاج موجود دی 100% د ګردو د کانو علاج واحد په هومیوپیتیک کې دی په بل هیڅ طریقې علاج کې د ګردو د کانو علاج نشته دی صرف هلته کې هغه اپریشن کې لیتروټریپسي کوي بیا مونږ لراشي راته مریضان وي چې اپریشن یې راله کړی دی دوباره مې کاڼی شوی دی یو راته بیا وي اپریشن وکړه یو مریض راته جي وجړل هغه ورځ وی راته 2 ځله اپریشن کړی و کنه بیا پکې کاڼی شوی دریم ځل پکې کاڼی شوی بیا ورته هغې د اپریشن وي هغه جي ما ته وجړل ما ته وي زه مزدوري وکړم وي زه به کار څنګه کوم وي ما ته واړه ناست دي کور کې وي زه خو چې اپریشن وکړم بیا خو وي زه میاشت په کټ پروت یم نو وي زه به کوم د غربت ته ډاکټر صاحب پوره فیملی افورډ کون دومره اسانه خبره خو نه ده که نه پوره فیملی وي نو د هغه سهاره واحد که یو کس وي نو هغه دپاره خو بیا ډېره پریشاني هم خبره ده بالکل نو دوی دغه کاز نه ټریټ کړي چې بهی دا کاڼې د مریض کم وجې نه کي دوباره ولې جوړیږي کم وجه نه خو هغه انویسټیګیټ شي پته ولګي چې کاڼې وځي مریض روړي هغه مونږ لیبارټري ته ولګي هغه مونږ ټیسټونه وکړو نو پته ولګي چې دا کیلشیم اوکزالیټ سټون دی یا یوریک اسید سټون دی بیا د هغې مطابق مونږ هغې ته ډایټ هم پلین کړو دوايانې مو ته د هغې مطابق چې کوم دی شروع کړو بیا دوباره ورته کاڼې نه کېږي هلته کې دا کار چېرته وي ډاکټر صاحب هغوی خو سیده سیده اپریشن په لګوځي او چې دوباره وشي نو دوباره راشئ یخلو یو وړه شانتې دمه د مینه پس راځو جی پروګرام روغ صحت سره یو ځلې بیا هرکلی او ما سره د ډاکټر حسیب علي خانزاده جی مونږ په ګردو باندې خبره کوله هومیوپیتیک کې د دې ډېر ښه علاج دی او چې تاسو زه وایم که نه چاته که دا مسله ده نو هغوی دي چې هر چېرته کې وي که لرې هم وي هلته تاسو وګورئ یو ښه هومیوپیتیک ډاکټر که تاسو پورې نږدې موجود دی نو تاسو د هغه علاج وکړئ اپریشن ته مه ځئ په دې چې اپریشن نه پس لکه تاسو خبره واورېدله بریک نه پس چې یو کس راغلی نو هغه دریم ځلې ورته ډاکټر ویلي چې اپریشن وکړئ نو هغه یو تکلیف دی خبره هم ده نقصان دی هم دې پورې یو خبره وکړم جي بعض نیم کیس پکې داسې وي چې هغې کې اپریشن ضروري وي هغې ته موږ وایو سټیګ هون کاڼې چې کوم شي که نه ګرده کې هغې کې بیا اپریشن کول ضروري وي ځکه چې هغه لکه فرض که دا ګرده ده که نه هغې بالکل د ګرده هغه خوله بنده کړي هغې کې د کډني فیلیر ډېر های چانس وي هغه چې په دوايانو باندې ټیک کوي نو هغې کې کلونه لګي نو هغې کې اپریشن موږ ریکمنډ بیا هغه ضروري وي بعض داسې وي که نه چې وشي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه خیر دی الحمدلله جی بالکل ټیک ټاک جی هیر ته زمونږ کور والا بیمار دی د دې په بلډ پریشر هاي کېدو نو د دې ورسري ګردې تیر شوی وي نو دا نه هم لسم کال دی چې لکه د دې ګردې تیر شي بیا په پالج اٹیک کړي نوز کټ کړي خو د دې ګرده د دې لګور ګرده ورکړي ګرده ورته پردې لګېدلې ده او لکه نو اوس لکه دا علاج د پېښور نه کیه
حیات آباد ته ځي راځي نو هغوی ورله دوايانې موایانې لکه داسې ورکي خو لکه د ده ګزاره ورسره کېږي خو زمونږ ډېره غریبي ده لکه ماشومانان دوه بچي هم دي لکه تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ موږ د رستم نه تاسو سره نږدې یو ته داسې کار وکړه چې هغوی راوله که نه ثوابې ته موږ به ورله فری علاج کوو خو هغوی راولې د هغوی ټول کاغذونه راوړئ چې د هغوی کیس زه ډیټیل کې سټډي کوم او چې موږ سره د هغوی څه ممکن علاج وي موږ به ورله خپل کلینیک طرف نه فری علاج کوو انشاءالله صحیح ده صحیح ده الله هم کامیاب کړه الله هم خوشحاله کړه بس زموږ ډېره زیاته غریبي ده خو لکه زموږ دا کور والا څو پیرې وي تاسو ته کال میلاو چې موږ تاسو سره رابطه وساتو که نه ضروري راولې جي ضروري راولې مفت علاج به ورله کوو چې زموږ نه څومره کیدی شي موږ به ورسره هیلپ هم کوو ټیک شو جي صحیح ده الله هم کامیاب کړه الله هم خوشحاله کړه آمین جی آمین بل جی موږ هلته اسماعیلا کې چونکې زموږ کلی دی نو زیات تر سکرین باندې ویل غواړو چې زیات تر کو داسې غریب مریضانان یي که نه لکه چا ډېر خلک چې واقعي یو بنده نشي افورډ کولی نو هلته کې موږ فری آف کاسټ چې کوم دی نو د مریضانو علاج کوو او ایون داسې هم کوو چا د راتلو د کرایې پیسې ورسره نه د کرایه هم ورله ورکوو خو چې د مریض علاج وشي چې مریض ته شفا میلو شي مریض پکې ښه شي بالکل په دې چې زه وایم که نه ډاکټر صاحب یو خو دې طریقې سره یو چې کوم تاسو میډیسن ما ته لکه زه تاسو نه تپوس وکړم چا دپاره او هغه زه ورسوم زه وایم که نه د هغه ظاهر د یو طریقې سره فری علاج د هغه وشلو که نه نو هغه ثواب چې کوم دی ظاهر دی هغه ډایرکټلی تاسو ته راځي نو خدای پاک دې واقعي تاسو ته لوی جن درکړي او خوشحالیانه سره او دې طریقې سره د خدای پاک ستاسو لاس کې شفا ساتي چې څنګه د ستاسو والد صاحب لاس کې وه چې خدای پاک دې طریقې سره صحت یابه کړي ټول دي ډاکټر صاحب نو دا ګردې کې چې یو ځل کاڼې وشي لکه هغوی خو ورته وایي چې اپریشن وکړي هومیوپیتھک دوايي سره که یو کاڼې ټیک شلو نو هغه به بیا څه عرصې نه پس بیا کیدلی شي کاڼې ها دلته کې زموږ هومیوپیتي او ایلوپیتي لارې جدا شي ټیک شو هلته کې هغوی سره د ریکرنس علاج نشته هلته هغوی دا شی کنسیډر کوي نه چې دا کاڼې دوباره ولې کېږي میډیکل ساینس بیسیکلی هغوی دا وجه انډرسټینډ کوي نه چې دا کاڼې دوباره ولې کېږي کله دی وی بعض نیم کتاب کې مونږ پړاو دی وی چې دا د هارمونز د وجې کېږي بعض نیم ځای کې دی وی چې دا د جینیټکس د وجې کېږي بعض نیم ځای کې دی وی چې دا هیریډیټي د وجې کېږي خانداني کېږي چې کله هومیوپیتھک ته راشي نو هومیوپیتھک کې مونږ سره یو دوايانې دي داسې دوايانې دي چې هغې ته مونږ وایو نوسوټس ټیک شو نو نوسوټس چې مونږ په دې کې اپلای کوو نو هغه مریض کې دوباره کاڼې نه کېږي لکه څنګه چې کلکیریا کارب شو یا برایټا کارب غوندې دوايانې شوې پولی کرسټ غوندې دوايانې شوې چې کله دغه موږ مریضانو کې استعمالوو نو چې کوم زموږ د ګردو د کاڼو مریضان دي هغوی ته موږ دا ایډوایس کوو چې تاسو به هر شپږ میاشتې بعد ځان له یو الټراساونډ کوئ چې دوباره خو کاڼې نه کېږي نو الحمدلله چې هومیوپیتھک کې کم د ګردو د کاڼو مریضان ټریټ شوي دي هغې کې دوباره کاڼې نه دی راغلي خو ایلوپیتھک نه پس چې هغه دی هغه کېږي ایلوپیتھک کې خو هغې کاز نه پراپر طریقه هغې کاز نه ټریټ کوي هغې خو مریض اوس پړي کاڼې ترې وباسي چې مریض هوش کې راشي وي دا وي ستا له موږ راوباسي ټیک شو کم از کم انویسټیګیټ خو کې ولا ورته خو ووایې که نه چې دا د یوریک ایسډ دی نو به ته به غوښه نه کم وجې نه دی چې هغه وجوهات انسان بیا کنټرول کړي که نه بالکل جی بالکل صحیح ده اوس ډاکټر صاحب لکه ډایلیسس باندې به خبره لغونې وکړو اوس لکه زموږ یو پیشنټ چې کوم کالم کړی و که نه چې د هغه یې کور کې یو پیشنټ الریډي موجود دی نو داسې هم کیدلی شي چې کومو خلکو ګردې فیل شي نو هغه بیا څه علاج هومیوپیتھک کې شته که هغه یې به ډایلیسس باندې ټول ژوند بیا چلیږي همدې طریقې سره ګورئ جی اوس د ګردو کې نفرونز دي ټیک شو نفرونز د چاڼ په شان ټیک شو غلبیل چې څنګه چې کله دغه چاڼونه بند شي نو ګردې چې کوم دی نو فلټریشن نشي کولی ځکه چې چاڼ خو بند دی نو دی بیا ولیږي ډایلیسس طرف ته ډایلیسس پې وکړي نو بیا ورته وي چې اوس کډني ټرانسپلانټ غم کوه د ګردو دغه چاڼونه کولاویدي شي خو په ایلوپیتھک کې هغې سره بیا داسې دوايي نشته چې دا نفرونز څنګه کولو کړي په هومیوپیتھک کې داسې دوايانې شته چې د ګردو دغه بند چاڼونه یعنی دغه بند نفرونز چې کوم دي دا چې کوم دی نو کولو کړي د پریرا په شان دوايانې موږ سره شته د تلسپي غوندې دوايانې موږ سره شته خو افسوس د دې خبرې دا دی چې د یو شیز علاج ایلوپیتھک کې نشته په یورولوژي کې تاسو سره د یو مرض علاج نشته او تاسو ته پته ده چې په هومیوپیتھک کې د دې علاج شته نو ولې نه تاسو دغه مریض د ډایلیسس نه بچ کې ورته ووایئ چې ځان له یو ښه کوالیفاید هومیوپیتھک ډاکټر وګوره ولته علاج وکړه هومیوپیتھک کې واحد هومیوپیتھک کې د ګردو د فیل کېدو علاج شته
پسونو کیسونه دي موږ سره کو تاسو غواړئ زه به تاسو سره د هغې نه ویډیو کلیپس ریکارډ کوم او تاسو سره به شیر کوم دلته کې پسونو موږ سره کیسونه دي چې هغه موږ د ډایلیسس نه ریورس کړي دي مثال به ورکړم دا خو یو خوشخبری ده ډاکټر صاحب چې ډیر خلک دې سره صحتیاب شي مطلب هغه هومیوپیتھک طرح شي نو ډایلیسس نه چې کوم دی هغه واپس ځان بچ کی پسونو مریضان دي چې موږ د ډایلیسس نه ریورس کړي دي داسې مریضان موږ سره دي چې هغوی به په هفته کې 2 پیرې ډایلیسس کو اوس چې کوم خدای پاک دې همیشه اوساتي خو موږ چې چا نه ریدل دي که نه وایي ډېر لکه مشکل ترین اور تکلیف دې مرحله وي دا چې ډایلیسس چې کم کېږي ورسره جی موږ خو هسپتالونو کې لیدلي که نه موږ خو هسپتال کې یو کال واخلو جی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ښه یو الحمدلله تاسو څنګه یو جی ښه یو شکر الحمدلله ډاکټر صاحب زه عرفان هنګونه خبرې کوم کوم ځای نه هنګونه او جی 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 تاسو څنګه یې ښه یې جی شکر دې تاسو خیر بغواړو الحمدلله جی وایې څه مسله ده جی تاسو ډاکټر صاحب زما د پملې کې یوه مسله ده که نه چې زه کله کینم بیا زه یو 10-15 منټ کینم نو چې زه کله پاسم نو ما په دې ملې کې یو کرنټ غوندې کې راځي ټیک شو خپو ته دې درد وي خپو باندې مې دړ د مخکې مې د یوې خپې باندې به رګنسا سیټ باندې د ګچ سیټ ته به مې رګنسا غوندې راتله هغې نه بعد اوس دغه کرنټ ورکې راځي په دې ملیې کې مې کرنټ راځي ښه صحیح شو ټیک شو او دې دپاره څه داسې دوایي چې راته وښیي ټیک شو دوایي درته ښیم او ستا کو وزن زیات وي نو وزن کم که ټیک شو ډاکټر صاحب ما وزن به 85 وي 85 زیات دی که نه دا لږ کم که که نه ښه د وزن زیات د وجې ستا په رګ باندې دباو دی ملا کې وزن لږ کم که زه ته دوایي ښیم بالکل ټیک ټاک به شي ښه او وزن دپاره هم داسې یو دوایي راته وښیه چې هغه وزن دپاره ته دوایي نه ښیم د دې مسلې درد دپاره به ته دوایي وښیم وزن به پخپله کمې روژې به نه خورې جی جی او خوږ شی چې کوم دی هغه پرېږدوئ شو دی ویجي چې موږ به روژې هم خورو خواږه به هم خورو هر یو شیز به هم خورو ډاکټر صاحب ما وزن کمولو دوایي راکړه بیا هغه اثر هم نه کوي داسې دوایي هم که نه چې تاسو به ښه خوراک کوئ تاسو وایي چې دا واخلم نو بس او که نه ښه نو دي ته په ملا کې الکټریکل لایک پین کېږي ټیک شو د دې لپاره ښه دوایي د جیني پایلم دوایي به دي کیوں طاقت کې اخلي 10 قطرې سهار او 10 قطرې د شپې چې 2-3 ورځې استعمال کړي نو دا تکلیف به ختم شي خو ریګولر دی له استعمالول پکار دي وزن کمول دی کې ډېر ضروری دی جی بالکل جی وزن کمول ډېر زیات ضروری دی په دې چې وزن به خپله کنټرول کوئ خپل ډایټ پلان به په خپله جوړوئ که تاسو ته لګي که نه چې تاسو تقریبا 1-2 ډوډۍ تاسو خورئ نو تاسو ته پکار دی چې تاسو دې یوه کوئ او بیا یوې نه زه وایم چې تاسو رو تاسو ګورئ هغه سره بیا سالډ اډیشن وکړئ لږې چڼې بوایل وخورئ ورسره څه داسې بوایل سبزیانې چې دي هغه وخورئ هغه لږونه زیات وخورئ او ورسره روټۍ چې کومه ده هغه بیا نیمه کوئ لکه دې طریقې سره به خپل ډایټ په خپله پلان کوئ او د شپې ټایم کې خوراک چې کوم دی هغه همیشه لایټ کون پکار دی ډاکټر صاحب نماز زده کړي دي که نه نو جی زموږ ډېر زیات هیوي به نه کوئ بیا په بیډ لاړ شئ وده شئ نو هغه خو به نور تاسو ته بیا وزن ګورې د سهار ناشته ښه ټیټه پکار ده د غرمې روټۍ هم ښه پکار ده د شپې ټولو نه لایټ خوراک پکار ده جی صحیح ده جی ډاکټر صاحب ګورو به مونږ سره یو وړي کې شانتې کلیپ دی جی تاسو هم وګورئ او مونږ هم ګورو چې په څه باندې دی او هغه کې څه تذکره شوې ده السلام علیکم میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس ایک کیس ہے ایک بچی ہے جس کا نام ہے ہمنا اس کی عمر 5 سال ہے اس کو بچپن میں یرکان ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ بچی سیریبرل پلسی میں چلی گئی دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے واکنگ کوآرڈینیشن اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ حصہ اس بچی کا افیکٹ ہوا تھا تو 2-3 ماہ ہم نے اس بچی کا علاج کیا تو علاج کے پہلے یہ چل نہیں سکتی تھی اور اس کے جسم میں کافی سختی تھی اسٹفنس تھی اس کے جسم میں اسپاسٹسٹی تھی کافی تو ابھی 2-3 ماہ علاج کے بعد ماشاءاللہ یہ ہمنا جو بچی ہے یہ ابھی چلنے پھرنے لگ گئی ہے اور ان کے والدین بڑے خوش ہیں اور بڑے پر امید ہے تو ان کی والدہ آپ کو ان کی امپرومنٹ کے بارے میں بتائے گی تو ان سے آپ پوچھیے گا السلام علیکم اچھا ہمنا کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں السلام علیکم میں ہمنا کی والدہ بات کر رہی ہوں ہم جب اس کو یہاں پر لے کے آئے تھے تو یہ بچی جو ہے بالکل کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی بغیر سہارے کے ہم ماشاءاللہ 2-3 ماہ اس کو دوائی لے کے دیے تو یہ ماشاءاللہ چلنے بھی لگ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہی چلتی ہے اللہ کا شکر ہے
हम लोग बहुत खुश हैं इसके इलाज से और हम इसका अभी तक इलाज जारी रखा हुआ है। आइंदा माशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी, इस उम्मीद से हम इसको दोबारा यहाँ लेकर आते हैं। जी और मुंगा दा क्लिप उकतलु तासु बम कतलेवी जी डॉक्टर साहब दा क्लिप हुमा उकतलु जब लगोने पे पोयम शलमा ची अगर माशूम इला बचपन के चरता ज़ियाड़े शवे का जॉइंटस ज़ियाड़े यो शे दे आओ जी अगे तो د माशूम ته زیړې شوی وړوکوالي کې ټیک شو هغه نارمل زیړې چې کم کیږي هغه ولا شوی نه دې ته موږ نیو نټ جوینټس وایو دا د پیدایش نه څو ورځې بعد کیږي هغه ولا شوی هغه کې د دې ماشوم دماغ افیکټ شوی ټیک شه د دماغ هغه حصہ چې کم زمون کوارډینیشن بیلنس او د ګرځېدو حس چې کم کنټرول کوي هغه د دې افیکټ شوی نو 15 کال عمر کې دا موږ د دې ماشوم راوسته دا ګرځېدې نشو او د دې وجود ډېر سټیف او سخت او د لاسونو خپې به راغونډ کړیو کنه مطلب دا بالکل نشو ګرځېدل دا ماشوم بالکل نشو ګرځېدل تاسو د دې د والدې خبر اورې دا اردو کې وکنه نو چې موږ دې یو 2-3 میاشتې علاج وکړو جی 3 میاشتې بعد دی راوسته نو هغه ماشاءالله ګرځېدل شروع کړو د دې ویډیوز یا موږ چې داسې کلیپس جوړ کړو د دې مقصد صرف زموږ دا دی چې داسې کوم والدین دي چې هغوی کره داسې معذوره ماشومان دي هغوی مایوسه شوي دي جی ځکه چې یو نیورولوجسټ یا ډاکټر هغوی ته ویلي دي چې د دې ماشوم علاج نشته دی مه راولئ نو دغه مایوسۍ نه بچ کولو دپاره موږ داسې والدینو له دا پیغام ورکوو په دې ویډیوز په ذریعه باندې چې تاسو مایوسه کیږئ مه د دې وړو علاج په ایلوپیتیک کې نشته دی هغه حقیقت خبره ده چې هغې ټیک وي هغې سره د دې علاج نشته خو هیموپیتیک کې خو د دې وړو علاج شته که نه نو دغه چې کوم ډاکټران دي دوی له پکار دي چې په دې وړو باندې د دې په والدینو باندې لږ رحم وکړي او ورته ووایي چې بهی موږ سره د دې علاج نشته خو هیموپیتیک کې د دې علاج شته نو تاسو چې ته هیموپیتیک ډاکټر لا بوزئ که نه هغوی خو هیموپیتیک اسی مني نه بالکل دا خبره یې نه کوي دغه خو ټوله خبره ده که نه بې علمه بغیر علمه چې کوم دی نو هغوی بعض مریضانو ته وایي چې هیموپیتي سو علم کمی هیموپیتي باره کې هغوی ته علم نشته دی ټیک شو د لا علمۍ د وجې هغوی داسې قسم خبره وکړي په هیموپیتیک کې چې دا معذوره ماشومان موږ له راشي 90% اف د ټایم دا واړه چې کوم دی ټیک شي الله وله شفا مخکې هم ډاکټر صاحب تاسو هغه یو بلکې یو نه دوه ځلې مونږ نور ویډیو هم کتلی وه هغه کې ماشومان بالکل ټیک شوي وو مونږ سره یو کالر دی جی جی کال به هلو السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم کیسی ہیں آپ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ذیشان خبر کوم جی صاحبینا جی 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 ډاکټر صاحب مې تاسو کول زما ایج چې کم دی نو تقریبا 26 ایئر دی جی جی او زما بی پی چې کم دی نو 160/100 چلیږي جی ٹھیک شو جیسے عام روټین کې پکې راشي کله کله هغه لپاره زه میډیکل سپیشلیست نه علاج کوم د سکان کار نه بل وغیرہ کوي او کایندلی لکه زما ایج هم کم دی خو دی عمر کې زما د بی پی داسې مسله کوي د سوچ کې دي شي د دې جی په دې ایج کې د دې تعلق ګردو سره هم کیدی شي د دې تعلق چې کوم دی هورمون هم کیدی شي تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ صوابای نه جی ته داسې کار وکړه چې ته د جمعې په ورځ باندې لږ خپل کاغذونه چې ستا کوم رپورټس دي یا کوم ته چې دوايانې خوري نو هغه لږ د جمعې په ورځ باندې روړه چې ستا کیس زه سټډي کړم او ډیټیل کې تا سره ډسکشن پې وکړم صحیح شو ٹھیک شو سر ٹھیک شو تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم دا مې یو ډېره المیه ده که نه جي په ینګ ایج کې چې کوم دی نو د های بلډ پریشر دی که نه 160 نو په وخت باندې د دې غور پکاري د دې چې کومه وجه د دې چې کوم کاز یې هغه ټریټ کول پکار دي نه چې ته د بلډ پریشر د پاسه د بلډ پریشر دوايانې خورې نو کاز هغه ډیر زیات ضروری دی بالکل جی ثواب ته تاسو چکر ولګوي په دې چې ډاکټر صاحب خپل تکینی ال تکلینیک کې جمعې په ورځ نو ان شاء الله تاسو جمعې په ورځ سهار 5 نه واخلئ نه 9 بجې نه واخلئ ماښام 5 بجې پورې سهار 5 نه هغه د مونځ نه پس ټایم جی ډاکټر صاحب واپس خپل ټاپک ته راشو دا ماشومان چې کوم داسې هغه ما مخکې هم کلیپ کتلیو نو هغه یې کې هم اندغه پرابلم وو د ماشومانو چې هغه یې به نشو ګرځېدلی او یو ماشوم و هغه بالکل لکه خپل سر نه شوټینګولی او ډېر بد حال کې و خو ماشاءالله هغه بیا کافي بهتري هغه کې راغلی په زموږ یوټیوب چینل دی په هغې باندې په سوونو ویډیوګانې دي داسې د دې ویډیوګانو جوړولو مقصد صرف دا دی چې داسې کوم والدین دي چې هغه ډاکټرانو مایوسه کړي دي چې هغوی ته څه امید میلو شي چې هغوی مایوسه کېږي نه ځکه
چې کوم داسې معذوره ماشومان په هغوی باندې چې یو ځل وخت تیر شو نو هغه خو ټول عمر له د محتاجې ظاهر دی بیا خو نور څه هغه یې نه علاج یې نه وي هغه او که نه نو چې څومره کم عمر کې دا واړه زموږ هومیوپیتک طرف ته راشي علاج ته نو دومره زر ولا الله شفا ورکړي په بالکل ټایم باندې هغه بیماری چې کومه وي کنه هغه تاسو ټریټ کوي او ظاهر دی چې هغه څومره لکه وختي نه کیږي ټایم پې تیریږي ظاهر دی بیا هغه مغومره پکې نور پرابلمز هم پکې راځي کنه نو ځکه زه وایم چې ستاسو کور کې داسې څوک ماشومان دي د چا په کور کې دي یا د چا په جنګوی هم دي دا یو ښه مشوره هم چاته ورکون ثواب دی او صدقه جاریه ده چې تاسو هغوی ته ښه مشوره ورکوئ چې د دې علاج هومیوپیتک کې شته او تاسو ښه ډاکټر هومیوپیتک چېرته نږدې اوسیږئ هلته تاسو ځان پرې وګورئ که نه وي نو زه هغه خبره کومه ظاهر دی مونږ ته خو همدا ډاکټر دی چې ډاکټر حسیب علي خان زاده چې کوم دی تاسو دلته اسلام آباد ته وزټ کولی شئ تاسو که سوات کې نو سوات ته وکئ او که صوابۍ کې نو بیا صوابۍ ته وکئ بالکل جی د دې معذوره ماشومانو وجه سره د کم ځای نه مسله را روانه تاسو ته پته ده لومبۍ وجه دی کې خو چې کم کزن میریج دی هغه نه ډېر زیات او چې کم د ترونو بچي هغوی خپلو کې واده وکړي یا کلوز ریلیټیوز دي کلوز کزنز دي هغوی کې بعض نیم 50% چانس وي چې یو نیم ماشوم هغوی کې داسې معذورتیا طرف ته لاړ شي سی پي ته لاړ شي که نه دویمه وجه دی کې ډیلیوري ټراما وشي بعض نیم ټایم کې چې کوم دی نو خامخا کلو کې داسې وي چې د دایانو په لاس کې د ماشوم پیدایش هاسپټل ته نه ځي که نه نو هغې کې ډیلیوري ټراما وشي د ډیلیوري ټراما د وجه هم چې کوم دی نو ماشومان داسې پیدایشي بیا معذورتیا طرف ته لاړ شي بعض نیم ټایم کې چې کوم دی نو د مور بلډ پریشر سیوا شي په پریګننسي کې نو هغوی کې پریمیچور برت وشي د ماشوم یعنی د 9 میاشتو په ځای باندې د 8 میاشتو ماشوم پیدا شي نو هغوی کې هم داسې ماشومان معذورتیا طرف ته ځي یا داسې وشي چې ماشوم د پیدایش نه بعد ونه جاړي نو هغوی کې هم داسې کیسز راځي یا څنګه چې دا کیس وشو یعنی پیدایش نه بعد دته جوینډس شوی و نیو نیټ جوینډس یعنی یرکان ورته شوی و هغوی کې دا هم ناماشوم چې کومه ونه د دماغ افیکټ شوي و د معذورتیا طرف ته ډکلیئر کړی و هغوی ورته وي دا وګورئ 15 کاله په دې حال کې 15 کاله دا جي ډاکټرانو ورته ویلي و چې دا به ټول عمر له معذوره وي د دې علاج نشته وي دا مه ګرځوئ نو راوستې وه موږ له جي الله څومره تکلیف خبره ده که نه انسان ظاهر دی مور پلار نه لږ انسان ته پوه وکړي چې په هغوی زړونو باندې څه تېرېږي بالکل نو ډاکټرانو له هم پکار دي جي چې داسې والدین کم از کم مایوسه کوي خو نه که نه ټیک شو بیا بعض نیم ټایم کې نمونیا وشي وړو ته پیدایش نه بعد بیا انکیوبیټ کې شیشه کې بند کړي که نه یو هفته نیمې شیشه کې بند کړي هغوی کې دماغو ته اکسیجن صحیح نه رسي د هغې د وجې ماشومان داسې معذورتیا طرف ته ځي د کشان مختلف وجوهات د دې کیدی شي خو چې څومره زر تر زره چې والدین ته پته ولګي چې به ډاکټر راته وي چې ستا د ماشوم به معذوره وي نو مخې سره چې ته هومیوپیتک قابل ډاکټر له پراپر ښه ډاکټر وي که نه داسې نه وي چې هغه ډاکټر نه وي او تاسو په علاج کوئ بیا تاسو وایي چې آرام رانلو ګورئ جي زموږ په هومیوپیتي کې کویکري ډېره زیاته ده علم نشته نالج نشته دی نه څوک په میډیسن پوهېږي نه څوک په پیتالوجي پوهېږي نه څوک په فزیالوجي پوهېږي تاسو یقین وکئ ستاسو په دې خبرې نه ماته هم پته ولګېدله پهله ماته هم پته نه وه چې په میډیسن باندې لیکلي وي دا د دې علاج دی نو هغه د هومیوپیتک په نوم باندې خرڅېږي مارکیټ کې او موږ ته څه پته ده جي ظاهر دی موږ خو به وایو چې یو د هومیوپیتک دی او دې باندې لیکل دي نو چت به یې کو نو دې باندې به هم تاسو خیال ساتئ بالکل جی لکه اوس دا هم ناماشومه د دې والدینو موږ ته کیسه کوله که نه پلار یې راته کیسه کوله وی چې پلانکي ځای کې هومیوپیتک ډاکټر و نو دا ډاکومنټس مې ورله ټول وړي د دې ایم آر آی سی ټي سکین او ټول ډاکومنټس نو ډاکټر راته وی چې یہ سب پانی میں مکس کر کے بہا دو مې دا څنګه خبره شوه مطلب لکه دا خو نوې دور دی دې کې خو سی ټي سکین اهمیت لري دې کې خو به ته الټراساونډ ګورې نو تا ته به پته لګي چې ګرده کې کاڼې کم ځای دی د اپریشن دی د اپریشن نه دی سی ټي سکین به وکړي نو تا ته به ولګي چې د برین کومه حصه افیکټ شوې ده ایم آر آی به وکړي نو تا ته به پته ولګي چې ملا کې کم ډسک شوی دی انفارمیشن به تاسو ته پراپر ملاویږي نو تاسو به مخکې علاج او که نه نو زموږ هومیوپیتک کې بدقسمتي دا ده چې زیاتره داسې ډاکټران دي ګوره چې د ډایګنوسټک لاړو اهمیت نه ورکوي هغې وجه دا ده چې هغې پې د سره هغه په دې چې هغه ته خپله پته نشته ده چې دا ټیسټونه چې کوم ریپورټس ما ته راغله زه به یې څنګه چیک کوم چې هغه به یې چیک کوي نه نو هغه
دا خبره کوي. بالکل زموږ هومیوپیتیک کې چې ډېر کمې دي د قابلو ډاکټرانو، خو انشاءالله یو وخت به راشي چې حکومت هم دې کې لږ غور وکړي، د هومیوپیتیک د ایډمیشن دپاره یو پالیسي جوړه کړي چې به د ایټا ټیسټ په ذریعه باندې یا د ایم کې ټیسټ په ذریعه باندې به هومیوپیتیک ډاکټران جوړېږي چې کله داسې شي نو هله به زموږ هومیوپیتیک ته ښه ډاکټران میلو شي. انشاءالله جی اخلو یو وړه شانتې دمه د مینه پس راځو جی دی پروگرام روغ صحت کی یو ځلې بیا هرکلی زم آسما او ما سره د ډاکټر حسیب علي خان زاده او مونږه مختلف لګ مختلف شیانو باندې بیماریانو باندې خبره وکړله په دې چې د سره زویما چې تاسو ته انفارمیشن ملاویږي آگاهی ملاویږي کچا کور کې داسې پیشنټ موجود دی یا بیا تاسو آس پړوس کې دی نو یو ښه مشوره چې کومه دا غتا سو غي ته ورکول شي او بیا د بیماریانو نه بخپل سان په کمی طریقې بچ کوي د هغه خبرو هم تاسو خیال ساتئ لکه اوس ډاکټر صاحب د کم ماشوم په باره کې خبره کوله نو داسې اوس ظاهر دی هغې ته لا هغې به هم علاج پسې مور پلار ډېر ګرځېدلي وي خو آخره کې چېرته ورله یو ښه ډاکټر ملاو شلو نو هغه علاج ته راغلو او تاسو وګورئ چې هغه کې هغې ته فایده مو رسېدله. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چېرته نه اور څوک خبرې کوي جی؟ جی زه شنګټاپ نه خبرې کوم. جی بھائی زما څه مسله ده جی ډاکټر صاحب سره مشوره کوم. جی وایي جی تاسو ته څه مسله ده؟ جی زما ګردې مسله ده. جی د ګردې مسله ده؟ جی ګرده کې څه مسله ده جی؟ ګردې ډاکټر ته ویل چې تا ګردې کې ګرده کې رسولی ده. ښه رسولی ده پکې ټیک شو سیسټ دی. ښه نو څه وي اپریشن دله کوو؟ او اپریشن بله کوو جي او ما یې ښه ته به مشوره کوم چې بیا ما زه ته اپریشن به وکړم ما ځکه مشوره کوم. خدای ته وګوره یار اپریشن مه کوه د دې د ګردې سیسټ غواړو دومره څه بیماري نه ده دوایۍ سره ختمیږي میاشت کې دننه ولې ځان سپړې؟ الله دې خوشحاله کړه. ته کوم ځای نه خبرې کوې؟ زه شانګټاپ نه. د شانګلې نه خبرې کوې؟ شانګټاپ نه. نو شانګلټاپ نه خو سبا مریضان راځي زمونږ کانجو ټاونشپ ته سبا ځان رو رسوه ځان سره کاغذونه راوړه خپل صحیح ده؟ ښه جي دا نمبر به لګي جي؟ جی دا نمبر به لګي دا نمبر؟ پوه نه شوم جی. دا نمبر به لګي زه به لګي. زمونږ د کلینیک نمبر کو په ټي وي باندې چلیږي. جی بالکل چلیږي. اوس بس دا پروګرام اخره کې دا ټول نمبر هم تاسو ته وایم نو ان شاء الله تاسو خپل ځان سره بیا غو نمبر هم نوٹ کړئ. بالکل ما ته پته وای کنه پته به دا چې سبا سم دې پتا نه سمجھدا. کانجو ټاونشپ ته برازي کانجو ټاونشپ ته زمونږ په نمبر ټلیفون کو هغه بتاله پورا پته درکې ټیک شو. صحیح جی تاسو نه خلک ټیک شو جی. جی بالکل مونږ به اوم وایو بالکل جی. ډاکټر صاحب چې کم دی سلور ورځې خو په اسلام آباد کې کینو اسلام آباد ته تاسو وزټ کولی شئ او دلته G9 مرکز کې اسلام آباد کې پیر منګل بود جمعرات د سلور ورځو کې کینی د ورځې 3 بجې نه واخلي د شپې چې کم دی هغه تاسو 2 بجو پوری وي کنه 2 بجو پوری وي ډاکټر صاحب نو تاسو هغه درمیان کې آرام سره وزټ کول شي چې تاسو ایون که تاسو پنډای کې هم چرته اوسې گئی نو تاسو ولته نم راتلی شي نو د کې څه مشکل زویمه ایڈریس نه د پیراګون پلازا منګلا روډ کراچي کمپنی G9 مرکز په مین مرکز کې دی او چې تاسو مرکز ته انټر شئ نو تاسو به وګورئ پیراګون پلازا کچا نه تاسو مو کوي نو مخامخ په لوی بورډ لګیدل دی صحیح دی جی او تاسو کا بیا هم ایڈریس باندې نه پوهیږئ یا اپوائنټمنټ اخیستل غواړئ نو 0300-911-6681 باندې تاسو فون کولی شئ او دې نه علاوه که ستاسو څه ریپورټس وي یا ډېر لرې نه څه خاص میسیج وي او نو زه وایم هغه تاسو کون غواړئ ډاکټر صاحب ته نو 0300-333-9378 باندې تاسو میسیج کولی شئ او دې نه علاوه جمعې په ورځ جی ډاکټر صاحب کینی سوابۍ اسماعیله کې نو اسماعیله ته تاسو آرام سره بیا چې نږدو چې کومې علاقې دي ما ته دومره انفارمیشن د ټول سوابۍ مردان دا ټول نږدو نو تاسو الته آرام سره راتلی شئ نمبر یې بالکل هغه دی په دې باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ مین بس سټاپ کیډټ کالج روډ اسماعیلیه سوابي نو تاسو الته وزټ وکئ او دې نه علاوه سبا انشاءالله اتوار په ورځ چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب په سوات کې کینی بنگلا نمبر 46 سیکټر A کانجو ټاونشپ سوات نو تاسو په دې باندې بیا الته راشئ هلته هم تاسو آرام سره چې کوم دی هغه خو بیا دې کې سوات شلو او سوابي شله دلته کې ډاکټر صاحب ټایمینګ چې کوم دی هغه ښه اوږده ټایم دی د سهار 9 بجې نه واخلئ ماښام 5 بجو پورې وي نو تاسو آرام سره د دې دوران کې چې کوم دی هغه وزټ کولی شئ. بالکل جی اوس دې پیشنټ ته شانګلې نه کال کړی و که نه نو دته اوس رینل سیسټ لپاره چې کوم دی نو دا ظالمان دې سپړي
لکه رینل دا مونږ ته لاست ټایم ما ته لګي لاست ویک هم یو چې کوم وو هغوی ته هم همداسې پرابلم وو هغوی هم مونږ ته کال کړی نو هغوی ته مونږ ویلي وو چې تاسو کلینک ته وزټ وکړئ او هغوی هم د ګردې هغه راغلی و هغه تیر سنډې هغه راغلی و زما سره ملاقات شوی ما ته په دې چې د دې ګردې کاڼي نه هغه رسولي نه یاد شلو دا بل څوک شانګلا ټاپ نه دی کال کړی و که نه نو بالکل د دې علاج کېږي رینل سیسټ څه خبره ده جي رینل سیسټ معمولي غوندې مسله ده او دې له چې کوم دی نو ته هغه له ټوله ګرده سپړې ولې د هغه زندګي په عذابوې ولې هغه هاسپټلایز کوې ولې د هغه نه په لکونو روپۍ چارج کوې ظاهره دومره لویه بیا سرجري وشي پکې انسان په تکلیف بیا لګي هومیوپیتک کې د دې ښکلي علاج دی 2000 روپۍ خرچه هم پې نه راځي هو دی ول اپریشن کیږي نو بالکل اپریشن نه دی پکار داسې قسم کیسونو کیږي بالکل چې د دې خبرې تاسو ته خیال ساتن پکار دی که چېرته یو خو بیا هغه خبره ده که نه هومیوپیتک یو ښه ډاکټر هم انسان ته قسمت نه ملاویږي که چېرته ملاو شي نو زه وایم هغوی باندې بیا علاج کول پکار دی او ډاکټر صاحب ټایمینګ په دې چې موږ سره دومره لږ ونې دي خو دې باندې بله ونې ډسکشن وکړو اکثر داسې زموږ زنانه دي چې هغوی ته پریګننسي کې شایټیکا پین وشي نو هغه وایي چې زموږ لکه پهله چېرته کمر کې وو او هغه بیا پوره په خپې باندې راشي لاندې پورې پوره ټخنه او دا ډېر زیات درد کوي نو هغه نه پس هم بعض خلکو ته دا وي چې هغه وروسته پکې ختم شي چې کله د هغې ډلیوري وشي خو بعض چې کوم دي هغوی ته هغې طریقې سره پاتې شي نو د دې څه علاج دی هومیوپیتک او د دې اصل لغونې وجه به مو ښایي چې د دې وجه دا ده که نه جي چې کله پریګننسي نو چې کوم دا یوټرس وي زموږ بچهدانۍ چې د زنانو کې کمې وي نو خامخا دا کافي حده پورې سټرچ شي نو چې کله دا سټرچ شي څنګه چې دا مخې ته سټرچ شوي خېټه د کشان شاته زموږ سپاین تیر شوی دی ټیک شو زموږ د سپاین تر منځه چې کوم دی نو شیاټک نرف تیر شوي دي کوم چې خپو ته راغلي دي نو چې دکه بچهدانۍ سټرچ شي نو دکه سپاین معنی کافي پریشر راشي ټیک شو سپاین کې بیا ډیسکونه دي ټیک شو ورټبراز دي پکې نو چې کله دې باندې پریشر راشي نو چې کوم هغه شیاټک نرف دی څه ته چې ارکونسا وایي د ارکونسا رګ باندې دباو راشي چې هغې باندې دباو راشي نو ملا کې درد دي خپې تر لکه د کرنټ په شانتې رګ درد پاس کیږي نو بعض نیم زنانو کې چې ډلیوري وشي پریګننسي ختمه شي نو دغه تکلیف ختم شي خو بعض نیم زنانه داسې هم وشي هغې کې د ډلیوري نه بعد هم چې کوم دی نو دغه تکلیف موجود وي نو بالکل د دې علاج شته دی د دې ټول نه ښه دوایي چې کومه ده نو هغه جینیپایل هم ده ایسډ پیکریک ده تھیلیم دا دا خو ډیفرنٹ لکه درې دوايانې به یو ځای ورکوي که صرف یو دوايي سره مختلف دوايانې هغه د هر مریض انډیویژوال سمپټمز مطابق وي ټیک شو بعض نیم مریض وي چې هغه وي صرف ماته ملا درد خپه کې مې درد نه ټیک شو دا هغه جدا دوايي د بعض نیم مریض وي چې هغه وي زما ملا درد شته او د ملا نه مې سړیکه خپې ته راځي دا هغې جدا دوايي ده بعض مریض وي چې سلیکه نه راځي خو دا یو خپه مې ودی د هغې جدا دوايي ته مختلف علامات دي که نه بعض نیم مریض بیا دوايي همغه سره فرق او جي نو د هر مریض چې کوم دی نو د سمپټم مطابق دوايي جدا ده ځکه هومیوپیتي دومره سپیشل ده چې د هر یو مریض د پاره پکې انډیویژوالایزډ اپروچ دی د هومیوپیتک د دوايانو جی صحیح نو دې سره آرام راشي ورته بالکل آرام راځي مطلب مستقل علاج دی د دې کنه څه روسته خدا نه دی چې بیا سر سینه پس تاسو د بیا مستقل علاج دی هومیوپیتک کې د ارکونسا کامیاب علاج دی مستقل علاج دی چې یو ځل ټیک شي دوباره وته بیا مسله دا غټوالی نم کیږي چې کم خلک ډیر زیات غټ وي بالکل کیږي ولې نه کیږي زموږ د املا کې د املا دی تیر کې ډیر مین رګونه را تیر شوي دي ټیک شو چې کله زموږ وزن زیات شي نو زور به څه لځي زموږ دا وجود په څه ولاړ دی زموږ وجود خو په هډوکو باندې ولاړ دی که هډوکې پکې نه خو دا غوښه به ټوله لاندې کیني نو چې کله زموږ د هډوکو باندې دومره زیات ویټ راشي وزن پې زیات راشي نو هغه په دې هډوکو باندې زور اچوي که نه چې کله په دې سپاین باندې زور راشي نو خامخا هغه په رګونو باندې دباو ومچي د هغې د وجې هم شیاټیکا کیدی شي د هغې د وجې د ملا درد هم کیدی شي د زیات وزن د وجې د ګوټنو خرابتیا هم راتلی شي د زیات وزن د وجې د خپو د ګیټۍ چې کوم دی دا هم خوږېږي ولې خوږېږي خامخا زموږ وجود
خو زمونږ په سکلیټن باندې ولاړ دی ځکه خو موږ وایو چې وزن مه زیاتوئ وزن سره ډېرې بیمارۍ چې کوم دی نو ظاهر دی چې وزن کنټرول وي تاسو به الګ سپک وي لکه ستاسو وزن به کم وي نو هغه کې بیا تاسو ګورئ چې تاسو سټیمرم دومره زبردست وي چې تاسو واک کولی شئ تاسو هر یو کار زر زر وکړئ خو چې انسان غټ شي نو هر شي لپاره محتاج شي هغه به ګډ ناست وي هغه وایي چې که اوبه هم ماته څوک راړي نو د هغه به ډېره مهرباني وي نو انسان بیا دې خبرو په لځي نو مونږ اوس تاسو وګورئ لکه لږې لږې مختلف بیماریانو باندې خبرې وکړلې او د هغه ورسره علاج چې کوم دی هغه هم تاسو ته ډاکټر صاحب وښیلو چې د دې طریقې سره تاسو علاج هم کولی شئ او ورسره دې بیماریانو نه په دې طریقې ځان هم بچ کولی شئ نو د دې خبرو لایف کې زه وایم ډېر زیات ضروري دی چې تاسو به خپل خیال ساتئ په دې چې ډاکټر صاحب انسان چې په خپله روغ وي نو هغه ته هر یو شی پوره دنیا ورته ډېره ښکلې لګي او چې کله لغونې هم بیماري راشي ژوند کې نو بیا تاسو وګورئ مونږ انسان دغه شی یو که نه چې یودم مایوسه شو بیا مونږ نه هیڅ نه کیږي او دومره مایوسي په لځو نو ځکه چې خدای پاک دومره ښایسته ژوند درکړی دی هر یو انسان ته پکار دی چې هغه د په ښې طریقې باندې ښکلي طریقې باندې هغه ژوند تیروي او د خپل ژوند کې د داسې بیماریانو نه د ځان هم بچ کوي او زه وایم چې فارغ ټایم وي نو زیات تاسو هغه یې دی چې خپل خدای پاک یاد کوئ چېرته تسبیح ووایئ چېرته ښه کار وکړئ څه نیکي کار وکړئ نو هغه سره دا دی چې انسان سیټسفای هم شي که نه بالکل جی ذهني طور باندې زړه باندې ګورئ جی چې عبادت کوئ نو ټوله زندگی به هم سمئ ټیک شو چې یو انسان سحر پاسي مونځ وکړي هغه سره ټوله ورځ پرته وي هغه د هغه ورځ چې کوم دی نو پروډکټیو شي ټیک شو خو یو انسان چې هغه سهار 10 بجې پاسي نو هغه نه خو نور مخکې راختي هغه یو ښه ټایم چې کوم دی هغه خو مس کړی او که نه چې کله نور راختونه مخکې ته پاسې دي او نور ستا په مخ کې روچت شو پوه شه چې ته کامیاب یې څومره چې دنیا کې کامیاب خلک دی د هغې د کامیابۍ راز دا دی چې هغې سهار د نور راختونه مخکې راپاسي خدای پاک یادوي بلکل او بیا چې سهار سړی لمونځ وکړي د هغې نه بعد انسان سره ښه ښکلې ټایم وي چې سړی واک وکړي پوره ورځ تاسو وګورئ ماشاءالله دومره ښایسته تېرېږي کارونه هم په ټایم وشي هر یو شی او هغه کې مزې خبره ده تاسو ته د ریسټ دوباره ټایم هم ښه مزېدار او که نه بلکل نو عبادت پکار دی ورزش پکار دی ایکسرسایز پکار دی نبي پاک صلی الله علیه وسلم سویمینګ به کو سویمینګ به کو لکه سویمینګ د هغه چې کوم دی ایکسرسایز پاک صلی الله علیه وسلم پوره باډي چې کومه د ورسره موف کېږي که نه نو زمونږ دا جي ځوانانو ته وګورئ سهار جي زمونږ مونځ نه پس چې جوګینګ له لاړ شم که نه جي تاسو دا یقین کوئ قسم په خدای چې یو ځوان هم نی یو بابا روان سپینګیري تسبیح وسره یو ځوان هم نی هغه یې وایي که نه جوانی نیند بر سویا یو ځوان هم بڑاپا دیکھ کر رویا نو هغه هغه حال دی چې هغه چې ځوان شي نو هغه یې اوده وي ماشومان وي نو په لبو کې ژوند تېر کړي زه ګورم جي زه په خپله غواړم نه یم چې څوک مخې ته راشي یو ځوان نی جي سهار ورزش دپاره نو جي خلکو له پکار ده چې خپل صحت له توجه ورکړي بلکل جي دا ژوند زه وایم که نه خدای پاک دومره ښایسته ژوند درکړی دی نو د دې کې تاسو ته د خپل ژوند خیال ساتن پکار دی د ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ راوغواړئ د خپل ښکلي پروګرام ته جي د دې سبا به ټول ډاکټر صاحب ته رسي په دې چې ډاکټر صاحب دومره ښکلي خبرې کوي او تاسو ته ستاسو بیماریانو حوالې سره دومره ښې طریقې سره علاج کوي په ډیټیل باندې هر یو شی تاسو پوهیږئ نو انشاءالله جي آسما خان اور حسیب علي خان زاده ته اجازت ورکوي بل پروګرام کې بیا حاضرېږو همره پورې اجازت الله پامان